عن نبی سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. د امام نووي رحمه الله کتاب 40 کې دا 22 حدیث او د دې نقل کوونکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا سیدنا ابو سعید خدری دی. مختصر نوم شهرت په ابو سعید خدری دی رضی الله تعالی عنہ. د ابو سعید نوم دی سعد ابن مالک. یو قبیله دا په انصارو کې بنو خدره، هغې سره تعلق دی ځکه ورته خدري وایي. د دې والد محترم مالک بن سنان رضی الله عنه هم صحابي دی. خود کیا شهید شهر سیدنا ابو سعید خدری ته پاغه صحابه کرامو کې و چې هغې ته حفاظ او علما وي. صحابه کرام د علم لحاظ سره د یوې چاله لږ فهم ورکړي، چاله ډېر فهم ورکړي. ٹھیک د شاگردان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او ټول جنتیان دی، د ټولو نه الله رضا دی. لیکن د علم او د تقوا للهیت دا د هر چا ځان له ځان لګي. جلیل القدر صحابه مدینہ منوره کې سلور نبی ہجری کې وفات شوی دی. کم حدیث چې دی بیانوي د محدثین هغه حدیث ته ضعیف وایي. عوام په دې نه پوهېږي، خو بهرکیف ضعیف بیا دوه قسمه وي. یو هغه ضعیف وي چې د هغې بیانول جایز وي، او یو هغه ضعیف وي چې د هغې بیانول حرام وي. و د کم بیانول یا عمل کول چې په حرام وي هغې ته موضوع وي. موضوع د ضعیف حدیث یو قسم دی، او ضعیف هغه حدیث وي چې د هغې ارسال کې، انقطاع کې، دارنګې وصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نسبت کې څه کمی راغلي، خو هغې درجه کې نه وي کمه درجه کې چې موضوع حدیث وي. د دې وجه نه داسې احادیث چې هغه عام طور ضعیف ګڼلی شي او د هغې ډېر اسانید وي، ډېر سندونه وي، په دې شرط باندې چې په هغې کې څوک دروغجن راوي نه وي او داسې راوي پکې نه وي چې هغه د سوء حفظ، د یاداشت د خرابۍ کې مبتلا وي. داسې روایتونه چې د یو نه سوای 3 څلور 5 یو ځای شي، نو دغه روایت ته بیا محدثین حسن وایي. د صحیح د مرتبې نه راښکته وي، لیکن بیا ورته ضعیف نشي ویلی. دا علمي خبره د اهل علم دپاره ما وکړه، عوام په دې نه پوهېږي. د دې دا مطلب نه دی چې یو سړی ګڼ موضوع روایتونه جمع کړي او دا ووایي چې دا حدیث حسن دی. نه، حسن هغه حدیث وي چې د هغې په سندونو کې څوک دروغجن راوي نه وي او داسې راوي نه وي چې د هغه حافظه خرابوي، د سوء حفظ شکاري یا متروک راوي. د داسې راویانو روایتونه موضوع وي. که ته 200 نه 2 لکم جمع کې ته حسن نه وایي. خو بهرکیف د یو حدیث په سند کې چې معمولی کمزوري وي او دغه حدیث په مختلفو طرقو سره جمع شي، هغې شرطونو سره کوم چې ما وویل، نو دا حدیث قابل عمل هم او قابل بیان هم وي. و دې حدیث باندې بنیادی خبره دا ده چې دې کې انقطاع ده او ارسال ده، نور پکې څه وجه نشته. ضعیف دی بے شک، لیکن
ضعیف داسې دی چې ګڼو طرقو سره اسانیدو سره نقل دی، په دې وجه حسن دی ته موږ وایو. محدثین د دې مثال پیش کړي چې یو سړي سره کچه کچه تارونه دي، یو کچه تار دی که ماشوم هم راخکي نه به وشلېږي، خو که دا تارونه 10-12 شي او بیا یو ځای کې هغې له زور ورکړی شي، تو کړی شي، نو بیا څنګه چلي؟ بیا څوک نشي شلولی. دا مثال ورکړي د حدیث حسن. مقصد دا دی چې داسې حدیث صحیح ګڼلی شي، حسن ګڼلی شي، قابل عمل ګڼلی شي، البته د صحت لومبنۍ درجې ته نه رسي. بیا حدیث کې چې کوم مضمون دی نه هغه مضمون امت قبول کړی دی. مضمون دا دی چې لا ضرر ولا ضرار. ضرر کم ته چې مونږ تکلیف وایو پښتو کې استعمالیږي د دوات زور دی، او ضرار کې د دوات زیر دی. دا دواړه مصدر دي او د دې یو مطلب دی، هغه دا ده چې نقصان به سړی چاله نه ورکوي. امام جوهری رحمه الله لیکي دی مشهور لغوي چې هو خلاف النفع. دا دواړه مصدر دي من ضره و ضاره بمعنن، معنی یو ده. یعنی اسلام چاله دا اجازت نه ورکوي چې یو سړی یا خپل ځان له نقصان ورکي یا بل له نقصان ورکي. دا فقهي قاعده ده. یو بني آدم دی هغه په دې پوهېږي چې ما چې اوس کله او دې پسې که زه لامبم نو ما ته و نقصان ملو شي، نو آیا شریعت دا اجازت ورکوي چې دې ځان له نقصان ورکي؟ نو جواب دا دی چې نه، شریعت دا اجازت نه ورکوي. لا ضرر، سړی به ځان له نقصان نه ورکوي. یو سړی په دې پوهېږي چې زما دا کم څیز چې زه خرڅوم، پیزار دی، کتاب دی، سودا ده، دا د 200 روپو ده. که زه 200 روپۍ باندې دا ورکمه نو ما ته په دې کې 10 روپۍ یا 12 روپۍ فایده به ملو شي. خو دی ولګي او دا 200 روپو سامان دی په 100 روپۍ ورکي، دا نقصان و که ځان له کوي نه کو؟ ځان له به نقصان نه کوي سړی. د الله لار کې ورکول یا د الله پر رضا باندې یو څیز د هغې قیمت کمول ځان له مسله ده. خو یو انسان به دا نه کوي چې دی خپل ځان له نقصان ورکړي. لا ضرر او ضرار دی ته وایي چې انسان بل له نقصان ورکوي. د مقابلې په طور بل چاله ته نقصان ورکوي، اسلام دا نه برداشت کوي. یعنی یو سړی به نه ځان له نقصان ورکوي نه به بل له نقصان ورکوي. مالی معاملات چې کوم دي دا همیشه صاف ستره ساتي. اسلام په کومو بنیادونو خور شوی دی؟ نو د هغې لپاره 2 بنیادونه دي. افسوس دا دی چې موږ ته بنیادونه معلوم نه دي. یو بنیاد اخلاق دی. اسلام په توره نه خورېږي، نه چېرته مخکې خور شوی دی. تاسو که څه جنگ و جدل ګورئ، جهاد ګورئ، نو د هغې وجه دا نه وه چې رسول الله صلی وسلم ګنې جنګونه کول، خلقو په آرام نه پرېښود. د غزوه بدر نه والې تر هغې غزوه احد پورې او خندق پورې او فتح مکې پورې او حنین پورې کم کم جنگ چې ته ګورې نو په هغې کې به مصیبت مشرکینو پیدا کړي. اسلام د امن او د امان دین دی. دا په توره نه خورېږي. توره خو دې لپاره چې فساد ختم شي. اسلام ته رکاوټ دی نو توره به استعمالولی شي. مسلمان له څوک تکلیف ورکوي توره به استعمالیږي. دین اسلام ته بندونه تړلې توره به استعمالیږي. دفاع کې خپل دفاع کې مسلمان جنگ کولی شي، لیکن د غیر مسلم دا رایې چې اسلام په توره خور شوی ده دا غلط. اسلام خورېږي په خو اخلاقو باندې. دا بنیادی خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې طائف ته تللی دی، خلقو ته دین ښودلی دی، کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله یې ښودلی ده. هغه څه نقصان نه دی کړی، هغه د الله د رضا کار کړی دی. د طائف مشرکانو پیغمبر له ضرر ورکړه که فایده یې ورکړه؟ یو سړی خبره نه مني نو کم سے کم نقصان خو نه کوي.
هغې ته د رسول الله وسلم خبره رښتینې نه ښکاره کېده. ټیک دی، اختیار ورته نه دی منلی، لیکن دا خو نه دی جایز چې هغه نبي معصوم ته ونیسه او دومره هغه په کاڼو باندې ووله چې د هغه خپې مبارکې د وینو نه لوندې شي او د هغه پیزار چې کوم دی هغې کې وینې ودرېږي. دا ضرر دی. اوس که رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شان کار وکړي نو کولی شي که نه شي کولی شي. ملائک راځي او دا وایي ورته چې مونږ الله را لیږلي یو، که ته دا غواړې نو مونږ به د دواړو غرونو په منځ کې دا اهل طائف وچکو. خو دا ضرار نه و، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دام نه غوښتل. زمونږ د پیغمبر اخلاق دغه دي. اسلام خورېږي یو په دې باندې چې انسان دی پر امن وي، ښه اخلاق دي، دا نرم اخلاق دي. دویم اسلام خورېږي په تجارتي دیانتدارۍ باندې. انسانان یو بل ته محتاج دي. زمونږ خلک دکانو کې دکان نه چلېږي نو تعویذ را روغه دکان په تعویذ نه چلېږي. دکان نه چلېږي په ښو اخلاقو باندې چې ګاهک سره سړی ښه اخلاق چلوي. منافع کموي، دا نه وي سړی چې منافع مه کوه، منافع کموي. یو سړی په 100 روپۍ یو شی راوړي او په 500 خرڅوي، نو دا لږه منافع ده که ډېره ده؟ دا ظلم دی. دی به څه وایي جي هغه رضا دی، پېښ رضا د مجبورۍ نه دی بیچاره. مجبوراً رضامندي جدا ده. دا ټول دکانداران تجارت پیشه په دې ظلم کې مبتلا دي. یعنی خلک محتاج دی یو څیز ته، بازار کې د هغې ریټ کم دی ته ډېر خرڅوي، هغه څه وکړي غریب؟ د دې ته رضامندتیا ویلې ده. دا ضرار دی، دا رضامندتیا نه ده، دا نقصان ورکړه. خو هغه 100 روپو والا څیز یو سړی خرڅوي دکاندار په 10 باندې، په 20 باندې، نو دا ګاهک به ډېر کوي، دی بل به ډېر دی به ټول ناسې مجان به شړي د ځانه. نور څه نه ورځي نه، کله به څه وي په ما چا څه کړي دي، کله وایي قسمت چا بند کړی دی، تا په خپله بند کړی. دا 2 بنیادونه زده مالی معاملاتو کې صفائی پسند شي. چا سره د کار وکړو، په چا د کار وکړو، خپله مطالبه وکړه د پیسو چې مال خپلې پیسې دومره راکړه. مزدوري دې وکړه، پیسې غواړي ورکوله، تعلم پکار دي تم ورکې. البته که ته هغه له څه سیوا ورکې نو ورکوله، وایي دا مې تا له سیوا درکړې. خو زمونږ مزاج ډېر عجیبه دی. هغه دا دی چې کم سړي باندې مونږ کار کوو نه زمونږ نه غریب وي که نه، مالدار نه وي زمونږ نه. وګورئ تاسو خیر ده. زه چې چا ته د کار وایم چې ماله دا فلانی کار وکړه، نو دې مطلب دا دی چې هغه زما نه غریب دی او زه د هغه نه مالدار یم. زمونږ فلسفه دا را په دې علاقه کې چې زه به هغې مزدور ته وایم چې ما ته به څه پیسې پرېږده. دا د اسلام رویه نه ده. د اسلام رویه دا ده چې هغې مزدور لا د هغه د مزدورۍ نه سیوا ورکړه. په دې هر سړی پوهېږي خو ځان له، که زه مزدور کار یم نو زه یم ما ترې ډېره میلو شي، خو که زه مالک یم نو زه یم زه کمه ورکړم. دا چیز غلط دی. ضرر او ضرار دواړه بنئ. مزدور نه پیسې مه کټ کوه، د هغې غریب دغه پیسې دي، دغه د هغه مزدوري ده. که دروازې دیاړي هغه وچلئ نو د هغه کټوی به باندې شي، خپل بال بچ له به څه ورکړي. او که تا د هغه نه هغه وواله دی ختم کړه بیچاره. زمونږ د خلکو کار دا دی چې هغه خپل ځان لم نقصان ورکوي او نورو لم نقصان ورکوي. لا ضرر و لا ضرار دا لویه فقهي قاعده را بیا. یو سړی ما ټکوي زه به هغه ته مخ نه نیسم. دا زمونږ دین نه دی چې مال یو سړی سپېړه راکړي دی ورته بله ما خوا کوم. دا د عیسایانو دین و. اسلام د هغې خلاف مونږ ته ویلی دی چې یو سړی په تاسو زیاتې وکړي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، نو ته په هغه زیاتې کولی شي څومره چې په هغه په تا زیاتې کړی، هغه سپېړه درکړې ده ته سپېړه ورکولی شي. دا مطلب نه چې ورکه، سپېړه ورکولی شي.
لیکن قرآن دا هم ویلی دی که تاسو معاف کولو کوئ نو دا ډېره بهتر ده. خو بار کیف په اسلام کې او په عیسائیت کې فرق دا دی چې اسلام تا ته دا نه وایي چې تا ته څوک یو مخ ووایي ده بله مخ وکړه. ټیک ده ته یې وهې یا نه وهې ځان له مسله ده، خو بل مخ به هغه ته نه اخواږې. ضرر څه ته وایي؟ بل چاله نقصان ورکول، بل چاله تکلیف ورکول. د چا اولاد له هم تکلیف نه ورکو. دې معاشره کې زموږ ډېرې برایې دي، پکار دا دی چې زموږ مشران هغې ته متوجه شي. دکانداران به یو څیز راوړي، هغه به د بچو دپاره نقصان ده وي، کنه ډېرې پیسې کوي. بچی که ټول بیمار شي خیر دی بیمار دی شي، خو چې دی خپل ځان مالدار کړي. دا اضرار دی، ضرار دی، بل چا نقصان ورکول. هغه څیز راوړه چې هغه د بچو په مستقبل باندې اثر نه غورځوي خراب. ډېر شي څیزونه داسې شته دی چې حکومت له پګاري چا جبر باندې بند کړي. زمونږ اکثر ماشومان چې کوم دي هغه د جګر د بیمارو شکار شوي دي، او د هغې څه وجه ده؟ هغه دا چې دا کم کوڅو لارو کې کم خوراکونه خرڅېږي دا ټول غلط دي. هر څه شی چې دی دا ټول غلط دی، 2 نمبر دی. تر دې پورې چې کوم آیسکریم ملاویږي هغه آیسکریم نه دی. دا د حکومت کار دی. حکومتونه چې د خپل سیاست نه بېغمه شي نو موږ ته متوجه شي او خپلو شیطانو کې نه ښه دي ټول. هر څوک چې راځي خپل ځان مړوي. ہر زمانے کے دا طریقہ پاتې شوی ده. نیک او بد اس حمام میں سب ننګې. دا سیاسیان ټول یو شانته دي. ورنه دا یوې هفتې یا 2 هفتو کار ده چې فلانې شی ممنوع دی. بس کوم خلکو چې حج او عمره کړي دي هلته یې هغې 2 نمبر څیز وښیي چېرته هلته کې هم خلق دی، د بار نه خلق راځي، خو چې کله یو شی ممنوع دی بس ممنوع دی، هلته پټ هم نشي خرڅولی. ډېر شی خوراکونه داسې شته دی. تاسو هم دا مهرباني وکړئ د سپینو چرګانو نه خپل بچي یو طرف ته کړئ. د خېټې امراض دا پیدا کوي، د جګر پړسوب دا پیدا کوي. ای واړه پې خوشحالېږي منوس نور څه بندوبست ورله وکړه. قرآن او حدیث کې موږ ته څه امثال راکړي دي، مثالونه پیش کړي دي چې تاسو به ضرر نه کوئ. قرآن کې مثالونه ښیم تا ته. کله کله سړی بل له نقصان ورکوي په وصیت کولو کې. امام ترمذی حدیث نقل کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان العبد لیعمل بطاعت الله 60 سنه. یو سړی لګیا 80 کاله او 90 کاله عمر یې د الله بندګي کوي. ثم تحضره الوصیه، او بیا څه چلو شي دله مرګ راشي، مرګ کې دی وصیت کوي. فیضار فی الوصیه، دے وصیت کے نقصان ورکی. والله اکثر پلاران کوي داسې مشران، یو کس له ثواب راخه ورکي بل له کمه ورکي، دے ضرر ورکه. والله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دخل النار فیدخل النار. دا سړی په دې غلط وصیت باندې چې د وارث له نقصان ورکو دې په دې بنیاد جهنم ته لاړ. د ده د 80 کالو عبادت نه چلېږي. څه مطلب شو؟ اولاد لبا حقوقو کې یو شانواله ورکړي. مثلا یو له یو کمره ورکړه نو بل لم یو کمره ورکړه، یو له یو مرله ځمکه ورکړه نو بل لم یو مرله ځمکه ورکړه. زمونږ پلاران څه وایي د دې یو نه رضا یم نو دله مې ټول ورکړه او د دې بل نه خفه یم دله مې هېڅ ورنه کړل. ویده ځان دې برابر کړه. هغه زیاتې وکړه ته هم زیاتې کوې، دا جایز نه دي چې ما سره یو سړی زیاتې کوي زه د هغه سره داسې زیاتې وکړم او بیا اولاد سره، دا مناسب نه دي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیت کریمه ولستو چې من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضار. مزاج دې معلوم کړه د پیغمبر چې هغه خپله خبره باندې قرآن دلیل کې پیش کوي. دلیل مو پیژنې، دلیل قرآن او دلیل سنت. په دې نورو څیزونو باندې څه شی ثابتېږي نه ظاهرېږي، بیا په دې وجه هغې سره اختلاف ساتلی شي.
قرآن کې مونږ ته یو ضرر دغه ښودلی دی کم نه چې مونږ منې کړي یو چې وصیت کې به سړی نقصان نه کوي. کله کله یو سړی خپلې ښځې له طلاق ورکړي. طلاق داسې چې هغې ته رجعي وي، مثلا یو طلاق یې ورکړه. اسلام کې طریقه هم دا ده چې که سړی ښځه طلاقوي نو 3 واړه طلاق به په یو ځای د لاس نه لرې کوي. دا ګناه دی او پاکستان کې هم دا قابل تعذیر دی. اوس په دې غالباً څه کال نیم قید شته دی. اوس که یو سړی ولګي او ښځې له 3 طلاق ورکړي او ښځه لړه شي هغه دعوه وکړي نو دله کال یو نیم قید شته دی. تا دا اجازه چا درکړی چې ته 3 واړه طلاق په یو ځای ورکړه. او چې کله بیا د احنافو یا د نورو ائمو مذهب دی چې 3 طلاق دې ورکړي نو ښځه طلاقه شوې ده. اختلاف شته په دې مسله کې، خو د احنافو مسلک دا دی چې 3 طلاق دې ورکړل په یو مجلس کې نو دا طلاقه ده. نو بیا څه چل گئی دي؟ بیا اوس پکار دی چې دا د خاوند نه عدت تیر کړي. عدت تېرېدو نه وروسته بل خاوند سره نکاح وکړي. عدت کم از کم 3 میاشتې. بل خاوند سره نکاح وکړي. هغه بل خاوند ورته هم ښځه ووایي او بیا یې بالفرض په خپل اختیار باندې هغه طلاق کړي او د هغې طلاقېدو نه وروسته بیا عدت تیر کړي 3 میاشتې. نو که دا زوړ خاوند له راځي نو راتلی شي. 6 نیمه میاشتې لګي په دې باندې. نو زمونږ خلک دلتوب شروع کړي، دي ورته حلاله وایي. بس په هغه ټایم ولګي چې سره نکاح وکړي ورسره، هغه ته یې زه لړ شه بوځه بیا یې راولي وي دا ما طلاق کړه، هغه ټایم باندې بیا نکاح وتړي. دا زنا ده که نه ده؟ یو شرعي حلاله ده، هغه دغه ده ما چې تا ته ووایي په دې کم سے کم 6 نیمه 9 میاشت لګي. او دا زمونږ د خلکو چې څه شروع کړي دي بیا ولې چل نه ورځي چې مذهب مې هم دغه دی چې 3 طلاق په یو مجلس کې ورکم نو 3 واقع کېږي. نو بیا دغه دلتوب کوي په دې طریقې ځان له حلالي. دا حلالي او نه حلالي. عدت کې دننه خو نکاح نه کېږي. دا لویه ګمبیر مسله ده زموږ په دې ملک کې. او هر سړی هغه د ځانه قلقلا خان جوړ کړی دی، په خبره پوهېږي نه. ته چې طلاق ورکوې دا یې طریقه دا ده چې ښځې سر وینځلي کله پاکه یي نه یو طلاق ورکه. شرعي طلاق دغه دی، یو طلاق ورکه. او کله چې دا پاکه ده نو په دې دور کې دې ته رجوع مه کوه، بیا ورته ښځه مه وایه. نو چې کله بل طهر راشي نو بیا به بل طلاق ورکړي. نو 2 میاشتې پرې تېرېږي. ښځه کې به هم سوچ راغلی او سړي کې به هم سوچ راغلی. نو که بالفرض په هغې پاکوالي کې سړی رجوع نه کړي نو ښځه چې کوم دی هغه به باین شي، د خاوند نه به جدا شي. پوره خلاصه نه ده نه، خو د خاوند نه جدا شو. اوس که دا خاوند دې ته رجوع کوي نو چونکې 3 طلاق یې خو نه دی ورکړی، د نکاح تجدید به وکړي، خبره ختمه ده. حلالي ضرورت پکې نه. قرآن دغه طریقه ښودلې ده. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. طلاق رعی 2 ځلې په دې کې هېڅ مسله نه جوړېږي. د طلاق شرعي طریقه دغه ده. دا کم زمونږ د طلاق چې طلاق بدعي دی، دا ګناه دی، دا حرام دی. 3 طلاق په یو ځای ورکول په یو مجلس کې ګناه دی. عربو به دا کول چې ښځې له به یو طلاق ورکو نو به یې دې لپاره کوله چې نو قرآن په دې پابندي لګوي ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا. دا ضرار لفظ تا ته وښیم چې قرآن او حدیث دا کم ځای استعمال کړی. ښځې دې لپاره مه ایساروئ ځان سره، واپسي مه کوئ هغې ته چې ځان سره ایسارې کوې د ضرر ورکولو دپاره. دلی هغه خپل پکار دی، تا خو د خېټې نه به وځي بر. د ښځې اصلاح چې ته کوې او ستا د نکاح نه بیا وځي. څنګه چې پخته کږی او د هغه فایده منده ده، نو دارنګې ښځه کې څه بعضې کمزوری وي ته به ترې فایده اخله.
کله چا خیال لا یې نقم دا کسر دا چې دې نه به ټولې برایې زه وباسم دا به بالکل سید کې وایي دا ممکن نه ده الله هر چا کې خپلې خوبۍ او خامۍ اچولې فطري خوبۍ خامۍ نو بهر کیف زنانو سره به دا حرکتونه نه وي پکار کله کله عدت کې هم خلک روانې کوي نو قرآن هغې دپاره هم سورة الطلاق کې فرمایي ولا تضاروهن لتضيقوا علیهن نقصان مه ورکوئ هغې ته کله کله د ښځې او د خاوند منځ کې ناچاقي راشي نو بچي له پی ورکوم که نه ورکوم او کله طلاق شي نو بیا وایي دا خو ستا بچی دی او زما بچی دا د بچو عجیبه مسله دی ملک کې بچی د چا یي الولدو للفراش بچی د پلار یي زموږ د علاقو کې دا جرګو والا دي که نه دي چې روغه کې نه وي دا نیم بچي به ستا شي نیم به د دې شي دا بې دینه خلک دی بچو کې تقسیم نه کېږي بچی ټول د پلاری دومره دا چې کله ماشوم د پیو په عمر کې دی نه هغه ښه به مور سره او چې کله بالغان شي نو بیا د هغې خوښه ده چې پلار سره اوسېږي که مور سره اوسېږي دا یو فضول جګړه ده په دې ملک چې بچي به د چا یي د چا به نه بچی چې کله د پلار یا مور ته محتاج دی نو هغې سره وایي نسب د بچی پلار پسې ځي مور پسې نه ځي او چې کله بچی لوی شي بالغان شي نو بیا د هغې خپل اختیار دی نو زمونږ خو اسلام نشته دی که نه که یو بچی پلار سره نه دی خوشحاله او مور سره خوشحاله دی نو پلار وي زه پیسو کوم مور یې خوښه کړې او که بالفرض یو بچی پلار سره خوشحالي نو بیا مور په هغه باندې خواصل کړي زه پیسو کوم دا دین نه دی دا گمراهی دی ملک خوری دی بچی د هیڅ چا نه بچی د دواړو وي او د رضاعت په مسله کې دا مسله جوړیږي نو قرآن فرمایي لا تضار والدة بولدها مور له به د هغې په بچي ضرر نشي ورکولی ولا مولود له بولده او نه پلار لا د هغه په بچي باندې دا د ضرر مقامات موږ ته قرآن ښودل په دې سوچو کې د ضد او د عناد بنیادونه دغه دي کوم چې ما وویل قرآن کې کوم مثالونه پیش کړو نو قاعده موږ ته دا شوه چې موږ به په خپله هم ضرر نه برداشت کوو بل چاله به هم ضرر نه ورکوو پهل به هم نه کوو په ضرر ورکولو کې د مقابلې په طور به هم چاله نقصان نه ورکوو دې موږ ته یو ډېره فقهي مضبوطه قاعده او قانون راکړو باید چې موږ په دې باندې عمل وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لكم